أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 24 25 درې آیاتونه چې دی نو هغه به ویلې کېږي. څنګه چې دی نه مخکې تیر شوي درس کې چې نو هغه ربط تیر شولو چې مخکې چې نو د هغه د کامیابۍ د اعمالو د کامیابۍ دپاره څلور خبرې چې دی نو هغه ضروري وي او په هغې کې بنیادي خبره چې دی نو هغه دا وه چې د الله جل جلاله په ذات علی باندې چې دی نو هغه ایمان ساتل او بیا د هغې سره د کامیابۍ اعمال نو مخکې پرونی آیات کې لا تجعل مع الله الها آخر کې د هغې ذکر وشو او وس د دې ځای نه اخوا دغه دوو رکو کې مونږ ویلو هغه اعمال ذکر کېږي چې په هغې سره انسان کامیابۍ او کامرانۍ ته رسي. نو الله جل جلاله فرمایي وقضا ربک الا تعبد الا ایاه. الله حکم دی د الله فیصله ده. الله څنګه نو هغه د دې خبرې حکم اورولی دی چې تاسو د الله رب العزت نو هغه عبادت کوئ د الله نه ما سوا به د بل چا عبادت نه کوئ. برابر خبره ده که هغه عبادت بدنی وي که هغه عبادت مالی وي او که هغه عبادت لسانی وي. هر عبادت دا به صرف او صرف د یو الله کې د الله نه ما سوا چې نو هغه به د بل چا عبادت چې نو هغه نه کوي. وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به چې نو هغه ښه سلوک کې د مور پلار سره چې نو هغه به احسان کې. اوس مور پلار سره چې نو هغه احسان او ښه سلوک نو دې متعلق چې نو هغه ډېر شي آیاتونه او احادیث مبارکه دي. من جمله چې نو هغه د هغې نه یو دا دی چې دې آیات کې الله وایي وبالوالدین احسان د مور پلار سره چې نو هغه احسان او سلوک کوي ښه چې نو هغه رویه کوي. دغه شانتي صورت نو هغه لقمان کې هم راځي مختلف صورتونو کې چې نو هغه راځي چې الله رب العزت وایي تاسو د خپل مور پلار سره چې نو هغه احسان کوئ. حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي وایي چې نو هغه رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. د الله رضا چې دی نو هغه د پلار په رضا کې ده. که ته چې زمانه دی الله راضي شي پلار راضي او خوشحاله ساته الله به چې دی نو هغه ستا نه راضي. که الله خفه کې نو پلار خفه که که د پلار خفه کو جو خدای چې دی نو هغه د نه خود به خود چې دی نو هغه خفه شو. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي صحیح مسلم روایت دی نبی علیه الصلوۃ والسلام خال صحابي رالو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د هغې راوي دی مفهوم یې دا دی هغه د الله رسول زما د حسن سلوک د ټولو نه زیات لایق چې نو هغه څوک دی نو حضور علیه الصلوۃ والسلام امک ستا مور وی بیا ورته ما وی بیا راته چې امک بیا مې وی دریم ځل بیا وی امک څلورم ځل وی ثم اباک ثم ادناک فادناک او کما قال علیه السلام بیا چې نو ستا پلار بیا چې څنګه سوره پورې چې نو هغه څومره نږدې رشته دار ده ته چې توره د هغه سره احسان او ښه سلوک چې نو هغه کوه. بل حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم چې نو هغه دا دی چې ستا پلار دا د جنت اوسط مینځ دروازه ده او ستا خوښه ده که ته یې ضایع کړې او که د دغې دروازې په وساطت سره چې دی نو هغه جنت ته داخلېږي. مقصد دا دی د مور پلار د پلار دومره ادب احترام کې چې د ده په ادب او د احترام په وجه باندې تو جنت ته لاړ شي او که نه د هغه نافرماني کې او د هغه په نافرمانۍ په صورت کې چې نو هغه جهنم ته لاړ شي. بل حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه بارها پیرې به تاسو اورېدلی هم نبی علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه د منبر چې نو په وړاندې
پړوی باندې خپه مبارک کې ښودله وې آمین، په دویمه خپه کې ښودله وې آمین، په دریمه خپه کې ښودله وې آمین. بیا د هغې نه وروستو چې کله حضور علیه الصلاة والسلام خطاب وفرمیلو نو بیا راکړه شو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین فرمیل د الله رسول نن مونږ ستاسو نه چې نو هغه خلاف عادت چې نو هغه واورېدم. حضور علیه الصلاة والسلام ما چې کله وړمبنۍ پړوی باندې خپه کېښود د جبریل چې نو هغې تباه دي شي هغه انسان چې د هغه مور پلار دواړه یا یو چې نو هغه په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دی پې جنت ته داخل نشي. بیا ما ته وی چې تباه دي شي هغه انسان چې ستا تذکره وشي او پتا باندې درود شریف ونوي. نو ما وی آمین. وی بیا وی چې تباه دي شي هغه انسان هلاک دي شي هغه انسان چې په ده باندې رمضان المبارک میاشت راله او د ده مغفرت چې دی نو هغه ونه شي. ما ورته چې آمین. نو دی وجې نه ډېر شی چې دی نو هغه دی. بل حدیث دا خو تقریبا ما به یو سل پیرې چې دی نو هغه ویلې مبالغتا مې وویم خو ډېر کرته پې مې ویلی خلک چې نو هغوی سل پیرې مې ورته وایي. نو سل پیرې زه ما به ویلی چې درې کارونه عذابونه د هغې انسان ته آخرت سزا مې او په آخرت سزا سره دنیا کې به هم دی د هغې سزا خوري. یو هغه چې چا په چا پورې وخندل د نسب د وجې نه د قد و قامت د وجې نه د رنگ او روغان د وجې نه یا د مال او د فقر هر څه چې وي خو چې بل مسلمان د سپک کاره شو د په هغه پورې خندا وکړه نو څو پورې چې دی د بل د خندا شوی نه اللهم احفظنا آی پورې به ولا مرګ نه راځي دنیا کې به دا سزا خوري. دویم چې کم انسان ظلم وکړو په چا باندې ظلم وکړو نو چې څو پورې دی په خپله مظلوم نه جوړ شوی نو هغې پورې به دله مرګ نه راځي. او دریم چې کم انسان د خپل مور پلار سره چې دی نو هغه کم سلوک وکړو کئی ښه سلوک کړی او کئی بد سلوک کړی تر څو چې د دې بدل د په دنیا کې نه منتلی هغې پورې بدله مرګ چې دی نو هغه نه راځي. داسې ډېر شی چې دی نو هغه احادیث مبارکه او دا چې دی نو هغه په دې دي وعید باندې هم دي او فضایلو باندې چې دی نو هغې هم دي. نو مور پلار قدر کول پکار دی. نو ځکه الله پیغمبر الله جل جلاله فرمایي وبالوالدین احسانا. خو اوس آیا د مور پلار به په هره خبره کې چې دی نو هغه منلی کېږي او که نه هره خبره به نه منلی کېږي. موږ اکثر افراط او تفرید کې ډېر مبتلا کېږو. نو د مور پلار لازمي نه ده چې هره خبره چې نو هغه منلی کېږي. که چېرته دوی د شریعت او د دین اسلام خلاف خبره کوي نو قرآن احادیث په هغې ګواه دي د دغه خبره بیتون نه منئ. خو چې نه یې منئ نو آیت به ورته ردې بدې دا وایي نو شریعت دغه اجازه ورته نه ورکړی. سورت لقمان آیات نمبر 15 کې الله جل جلاله چې نو هغه فرمان دی و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی. الله جل جلاله وایي که چېرته ستا مور پلار تا ته چې نو د دې خبرې حکم درکوي چې تو زما سره شریک جوړ کړي زما د نافرمانۍ حکم هم درکوي نو تو د دې تابعداري چې نو هغه مه کوه. خو څه به ورته وی نه وصاحبهما فی الدنیا معروفا خو تو به سره په دنیا کې خپل ژوند خپل وخت چې نو هغه ښکلی تیری دا نه ده چې تو د هغوی پسې چې نو هغه راوګرځئ. داسې نشي کېدی. دغه شانتې حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي د الله پیغمبر فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق اطاعت چې نو د الله رب العزت په نافرمانی کې نشته. کاغه مور وي او کاغه پلار وي او کاغه بل مشري خو چې دې تا ته خلاف شرع حکم درکوي نو د دغې حکم کې د دوی تابعداري او د دوی د خبرې منل چې نو هغه نشته. اوس د دغې نه هټ کر بیا چې نو هغه د دوی نو حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم دا دی چې یو سامي رالو د هغه د الله رسوله زما مور پلار چې نو هغه داسې کوي ظلم کوي دا کوي زیاتې کوي دا کوي دا کوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي تو د هغه نه چې نو هغه هېڅ بدل نشي اخیستی. و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما. الله پیغمبر درې فیرې چې نو هغه وفرمایلو اگر که هغه ظلم کوي اگر که هغوی ظلم کوي اگر که هغه ظلم کوي خو تا ته دا حق نه دی حاصل چې دوی په هغوی پسې راوګرځئ. تا ته دا حق نه دی حاصل چې دوی په مور او پلار پسې چې نو هغه راوګرځئ تو پسې نه راګرځئ. او زمونږ د فقه کتاب د هدایه
هدايه رابع کتاب الجینو هغه دیت او قصاص او پدې کې جینو هغه لیکلي دی هدايه رابع کې که چېرته پلار ولګي او زوی قتل کی د دنه بس شرعا قصاص نه اخیستل کېږي. دا به ده په آخرت کې به الله به دې تپوس کوي، خو دنیا کې د نه شرعي قانون کې او نه چې نو هغه انګریزي قانون کې د دنه قصاص چې نو هغه نشي اخیستلی کېدی، بدل نشي اخیستلی کېدی. او که چېرته زوی ولګي د پلار قتل کو نو دله به عبرتناک سزا ورکوي. نو د مور پلار بې تحاشه چې نو هغه حق دی، الله دې موږ ته د حق کولو چې نو هغه توفیق نصیب کړي. خو اوس د دې او بیا دا کم وخت کې دی نو په هر وخت کې قرآن کې حالت د بوډاوالي ذکر کړه او اکثر احادیثو کې هم ډېر زیات ذکر کوي. هغې وجه نو به وجه چې نو هغه دا ده چې کله انسان بوډا شي کمزوری شي دی محتاج شي، نو چې دی کله محتاج شي نو د محتاجي احتیاج سیوا شي. نو په دې وجه باندې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې دوی قبل څه شي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، نو چې دوی کله بوډاوالي ته ورسي ځکه دوی وس خپل کار نشي کولی، نو چې دوی نشي کولی دوی محتاج دي د دوی د ټول هر شي سهاره چې دی نو هغه دوی. نو چې کله ته سهاری او تا ورته داسې حرکتونه او خبرې شروع کول چې په هغې سره د هغوی زړه چې نو هغه ټکولی کېږي ماتېږي، نو داسې مه کوئ. نو چې دوی کوي نو ګوره قرآن بهترین اسلوب ذکر کړي. تفسیر خازن کې لیکلي چې په دې کې 15 خبرې الله رب العزت په دې آیات کې چې نو هغه کړي دي. کلف الانسان بخمسة اشیاء، چې انسان په 15 خبرو باندې چې نو هغه مکلف کړی دی. نو بای 15 خبرو کې څه ني نو اولنی الله وی فلا تقل لهما اف، تو به ورته اف قدر چې دی نو هغه هم نه دی. نو ولې کله چې مور پلار اکثر بوډاګان شي نو دوی بیا باز د دوی د دغه سره عقل هم کم شي، ډېر بوډاوالي د وجې نه سړی چې دی نو هغه عقل هم بیا صحیح کار نه کوي. نو چې کله عقل کار نه کوي نو دوی به بعض وخت کې نو هغه د بې عقلۍ خبرې هم کوي. داسې یو خبره به هم کوي چې هغه د انسان چې دی نو هغه د برداشت نه وي. نو وایي ته به ورته داسې نه وایي. ولې به ورته نه وایي؟ نو مخکې الله وایي خپل وړوکوالی را یاد کړه. تا به چې کله چې دی نو هغه دغه شانتې د کمعقلتوب کارونه کول ته د دې نه ډېر محتاج وي. نو ستا مور پلار به هره خبره ستا چې دی نو هغه په خوشحالۍ باندې قبلوه. زمونږ نکاح الله دې غني رحمت کې الله دې وبخي. نو د هغه به چې دی نو اکثر مونږ به ورسره ناست وو، ما هم به سر مالش کولو. د هغه به یوه قصه کوله. هغه به وي پخوا یو سړی و د هغه زوی ولو. نو چې زوی و نو داسې زمونږ کور په هغه وخت کې د هغې مخې ته هم غوز غټه ونه وه، د هغې لاندې ولو وي داسې رالو لکه اوس دا غوز دی داسې ونه کې چې نو هغه کارغه رالو، د هغه رالو چې قی قی کولو چې دې بچي به یې وي بابا دا څه دی، چې هغه به ځان ته رانږدې کړو او ښکل به یې کړو دا کارغه دی. بیا یې چې نو هغه بیا 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 د پلار والا هغه الفاظ اشمارول، سل پیرې چې دی نو هغه ووي او سل پیرې چې دی نو هغه به د بچي ته وي بچیه دا کارغه دی، ځان ته به یې رانږدې کړو او ښکل به یې کړلو. وی بیا چې کله هغه بوډا شولو نو چې بوډا شولو دا شولو دغه شانتې ناست دي نو وی بیا چې دی نو هغه کارغه رالو او په ونه کې کېناستو نو هغه قاقا یې شروع کړل. نو چې کله دغه شروع کړل نو د پلار بیا د بچي ته اوس هغه بوډا شوی دی او دا بچی ځوان شوی دی. نو وی چې بچی دا څه دی چې هغه ورته چې بابا کارغه دی که نه، چې په دویم ځل ورته بیا لږ ساعت وشو بیا یې تپوس وکړو چې بابا کارغه دی. چې په درېیم ځل تپوس وکړو نه چې بابا کارغه دی که نه څه تنګول دې راغېستې څو پیرې مې ته ووایي. نو هغه ورته په ژړا شو، وی چې بچیه ته وړوکی وی تا به زمانه تپوس کوو سل پیرې چې دی نو هغه تا ویلي او ما سل پیرې تو ښکل کړی او ځان ته مې رانږدې کړی او ما ته چې بچیه دا کارغه دی او تا ته ما 3 پیرې ووې په درېیمه پیره باندې چې دی نو هغه تو سور شین شوي او تو ما ته چې کارغه دی که نه نور څه دی. نو ځکه الله وی دوی به داسې کوي نو فلا تقل لهما اف، تو ورته اف داسې هر هغه ټکی چې په هغې باندې د هغه ته چې نو هغه پریشاني رسېدا به ورته نه وي. ولا تنهرهما او رټې به یې هم نه. وقل لهما قولا کریما او تو به ورته ښکلي چې دی نو هغه خبرې کوي د عزت د درناوښت چې دی نو هغه به خبرې وکړي. واخفض لهما جناح ذل او ښکته به کړي دې ته چې دی نو هغه خپلې مټې د عجزۍ لکه څنګه چې تا ته ښکته کړی هر ځای ته به یې ګرځولې هر څه به چې دی نو هغه به یې دله کول ډېر څه نو دې ځای کې بیا چې دی نو هغه تفسیر قرطبي یو ښکلې واقعه هم لیکلې ده خو دلته ټایم هم بیا ډېر زیات چې دی نو هغه ناوخته کېږي. په دغه وجه باندې
ټیم چې دی نو هغه بیا په کافیه ځي جو هغه واقع که چا کتل نو تفسیر قرطبي کې هم شته او معرف القرآن کې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې دی نو هغه هم ذکر کړل وي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا او بیا ولا الله جل جلاله دا جملې ولې وې نو وې دی ځکه وې وی چې دی ته ورته دعا ورته کې چې الله په دوی باندې خپل رحم وکړي لکه څنګه چې دوی په موږ باندې پوړکواله کې نو هغه شفقت او رحم به کولو نو وجه دا د هغه واقع چې کوم لګلې نو هغه سړی بیا په اشعارو کې چې نو هغه ویلې ده صحابي نو هغه صحابي په اشعارو کې چې کومه قصه کړل صرف د هغې د دغه یو پورې یو شعر خبره ترجمه ته کوم بس نو دا هغه ورته وی زما د زوی چې نو هغه د قشاندان زما د پلار زمانه چې نو هغه زما مال غواړي بیا حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه څنګه لاړو بیا چې نو جبرئیل امین نالوي تاسو دا هغه ته आवाज وکړي چې هغه رالو نو جرالو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین می ته به د تاسو کې چې ستا پرړه کې کمی خبر راغلی چې ستا غوګونه هم نه دی اورېدلی صرف خبر راغلی د نور اورېدلی شوی نه ده نو بیا پاغي باندې هغه ډیر شي اشعار ویلی ولو چې ویلی نو خو پرړه کې هغه اشعار چې نو هغه جوړ کړو دغه صحابي نو چې کله دغه صحابي هغه اشعار پرړه کې جوړ کړول نو داغه یو جمله چې نو هغه دا کړه نو ځکه دلته وای قر رب ارحمهما الا تو پدی باندې چې نو هغه رحم وکي کما رب بیان صغیرا لکه څنګه چې دوی په ما باندې چې نو اپوړ کوالی کې رحم کړو نو چې تو وړکه ما به ګرځولې ما به چې نو هغه تعالی هر څه کول بیا به می تعالی چې نو هغه جامه پیزار وکړل بیا چې لوی شوې نو تعالی می واده وکړلو دا می وکړل او نن ته د خپل مال زمانه چې نو هغه مطالبه کوي نن تو ماته چې زما مال نه زما چې نو هغه د یو د تو دسه کې او د دسه کې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام چې څنګه دغه یو سو اشعار واوریدل نه حضور وته هی معنی بس نور چې نو هغه موای او د هغه صحابي غزویته هغه صحابي رضی الله تعالی عنہ هغه ته انت و مالک لیابیک تو او ستا مال دا ټول چې نو هغه ستاسو پلار یې ځان چې نو هغه کار مګوره نو ځکه الله وی وقر رب ارحمهما الا تو په دې باندې رحم وکړه لکه څنګه چې دوی په ما باندې پوړکوالی کې چې نو هغه مهربان ول او زما سره چې نو هغه د رحم معامله کړو د څه سره ته چې نو هغه مو کې نو د جمله کې الله پاک پوړکواله یادې انسان ته چې خپل عقبانه لک سوچ وکړه ربکم عالم بما فی نفوسکم الله رب العزت ډیر خچ نه نو هغه پوهه پاغه سبانه چې کم چې نو هغه ستاسو په نفسونو کې دي او پاغه کې داغه یو جمله چې یو شعر ډیر د عبرت بلم ویلو داغه ترجمه ده چې کله به تو وړکې یو بیمار بشوي نو ناجوړه بټوي او شپه به د ټوله چې نو هغه مارونه ولا او د الله فیصله چې نو هغه اٹل د مرګ راځي خو ما به ټوله شپه دعا کوله چې الله چرته مرګ ولا رانه ولي او اوس چې زم ناجوړه شم نو ته داوي او بلکې دا چې نو هغه تمنا کې چې کوره مری بکلا نو تو زما د مرګ چې نو هغه پته مې نو باران نو ځکه الله وی کستاسو پړونه کې سدي راشي نو الله په پوها دی ان تکونو صالحین او کچری تاسو چې نو هغه نیکان شوي فانه کان للاوابین غفورا او بیا انسان د ستړی شي د خدمت پوجي یا بلسه نو کدي څه کمه کوتای وشي او تاسو بیا د هغه باندې توبه او استغفار وکړل الله ته رجوع وکړل الله رب العزت بخون کې مهربان دی الله به ته دغه وبخي الله رب العزت دغه کم را نشي هغه د معافي وکي اند لپاره د الله پاک مونږ ته خپل والدین چې نو قدر نصیب کی وقضا ربک او حکم کړی د ستارب الله تعبدو چې عبادت مکوي الا اياه مگر صرف د اغي الله وبالوالدین احسان او مور پلار سره احسان کوي اما يبلغن عندك کچری دوی ورسیږي تاسو را الکبر بوډا والتا احدهما یولدینا او کلاهما یدوانا فلا تقل لهما نپس موای دوی ته اف ولا تنهرهما او مرټ دوی وقل لهما یعنی رټنی خبري وته مکو وقل لهما او وای دوی ته قولا وینا کریم اخکلی واخفض لهما او کته کده دوی د پاره جناح الذل مټی دا جزای من الرحمت رحمت مهربانینا وقل او وای ربي رب زما ارحمهما پدې دوانو رحم وکړي کمال لک څنګه چې رب بیانې دوی زما پالنه کړي تربیت کړي صغیرا پوړ کوالی کې ربکم ستاسو رب عالم خپويږي بما پاغ صفی نفوسکم چې ستاسو پزړونو کې دي ان تکونو صالحین کچری تاسو نیکان فانه کان نو بشکا غده یعنی الله للاوابین رجوع کونکو د پاره غفورا بخون کې